الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. رواه ابو داود. ډیرو زیاتو خوږو عزتمندو مسلمانانو، نن سبا چې موږ په دې معاشره کې وګورو، د معاشرې تقریبا هر فرد کله کله موږ داسې وایو چې را ماته پته نه لګي، خو زه خفه یم، زما د خفګان پته ماته نشته دی. نو عام طور زموږ په دې نوي زبان کې، په دې جدید زبان کې دې ته ویل کېږي ډیپریشن. پلانی سړی د ډیپریشن شکار دی. ډیپریشن معنی دا ده چې دا داسې خفګان او د داسې هم او د داسې چیز شکار ده چې د هغې پته نه لګي، وجه نشته، خو برناقه انسان خفه وي. هر انسان غواړي چې دې ماته یو حل راوځي، یعنې زه د دې هم او د دې چیز نه زه خلاص شم. د هر انسان غواړي. او هغوی عزتمنو، زموږ استاسو دین اسلام دا مکمل ضابطه حیات دی، په دې کې د هر چیز حل موجود دی. نو رسول مهربان صلی الله علیه وسلم دغه هم او د ډیپریشن حل ښودلی دی. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې من لزم الاستغفار، چا چې په ځان باندې استغفار لازم کو، نو جعل الله له من كل ضيق مخرج، الله رب العالمین به د لپاره د هرې تنګۍ نه اساني راوباسي، لاره به ورته راوباسي، مشکلات به ختم کړي. ومن كل هم فرجا، او د هر هم او ډیپریشن او د غم نه به الله رب العالمین دته اساني راولي، کولاوتیا او وسعت به ورته الله ورکړي. هم چې کوم دی نو هغه غم ته ویلی کېږي چې د هغې سړي ته پته نه وي، برناقه سړی خفه وي. نن سبا چې ورته ډیپریشن ویلی کېږي. نبي علیه السلام فرمایي چې څوک په ځان استغفار لازم کړي نو دا هم به دې الله ختم کړي. او ګوره نن سبا چې عام طور موږ په کوم مشکلاتو کې ګیرو، دا هم او دا حزن او یا دا بېځایه بېسکوني او بې ارامي چې موږ ته حاصل، نو عام طور زموږ معاشي مسایل مشکلات هم کله کله کېدی شي. نو رسول الله د استغفار بله فایده دا بیان کړه چې ویرزقه من حیث لا یحتسب، دله به الله رب العالمین د هغه ځای نه رزق ورکړي، معاش به ورله برابر کړي چې ده د هغه ځای نه بلکل ګمان هم نه چې دې ځای نه ماته چېرته رزق میلاو شي. نو دا د استغفار فایده ده چې څوک استغفار وایي نو الله رب العالمین د ده کوم تنګي چې ده هغه الله وله هغه ختموي، کوم هم او ډیپریشن او غم چې کوم دی الله وله هغه ختموي. او دریم د ټول نه غټه فایده ده چې الله د معاشي حالت ښه کوي، دله رزق ورکوي، پراخه رزق وله ورکوي. او ګوره نوح علیه السلام خپل قوم ته چې وایي که نه چې فقلت استغفروا انه کان غفارا، تاسو د الله نه بخښنه وغواړئ، الله ډېر زیات بخښونکی دی. ویمددکم باموال وبنین، نو الله به ستاسو مدد وکړي په مالونو سره، مالونه به دله درکړي، بچي به دله درکړي، تاسو له به باغونه درکړي، تاسو له به نهرونه درکړي. نو ګوره دا د استغفار فایده شوه چې کوم انسان استغفار په ځان لازم کړي نو الله به د معاشي حالات هم صحیح کړي. که ده بچي نه الله به له بچي ورکړي، که ده ته څه غم او حزن یې الله به دغه غم او حزن ختم، بېارامي ورته نو الله به دې دا بېارامي لرې کړي او سکون به ورته حاصل شي، زړه به یې خوشحاله همیشه لپاره. په دې وجه باندې علما وایي چې ګوره دا زړه چې کله کله خفه وي سړي ته پته نه دی، دې وجه دی چې اصل کې ده ته ذکر ضرورت دی، دا بنجر شوی، دا شړ شوی، د الله د نوم ضرورت دی. نو کله چې انسان ځان لکي نو الله ته متوجه شي او په توجه سره استغفر الله بالکل استغفار نه وایي نو الله د زړه ته سکون راولي، خفګان ته لرې کړي، هم او حزن اتې ختم شي. په دې وجه نه موږ تاسو له پکار چې موږ تاسو د زړه سکون غواړو او چې استغفار په ځان باندې لازم کړو. الله رب العالمین به یو څه خبرو د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.